دا نن چې کوم کردار و د اپوزیشن په دا حواله سره که ورته وایي او په فیوچر پلانینګ یې تاسو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو چې دا کوم ټوټل د انتخاب پروسس و دا د اپوزیشن په حواله سره خو تاسو ته معلومه ده چې انتخاباتو په حواله سره خو موږ دا وایو چې د اندیزه د الیکشن و خو یو دستوري عمل و. اپوزیشن دا باندې اتفاق کړی و چې موږ به دا جمهوري عمل دغسې برقراره ساتو، خو چې دا کوم جمهوریت باندې او انتخاباتو باندې شپون والا سوی ده نو موږ دغه د وزیر اعظم انتخاب ته انتخاب نه وایو، بلکې موږ دا وایو چې دا وزیر اعظم په قوم باندې مسلط سوی ده او چا مسلط کړی؟ ادارو مسلط کړی ده او چې کوم 5 کاله دغه یا 4 کاله دغه ادارو په وساطت سره یعنی یو منتخب وزیر اعظم جیل ته ولړلی سوی او بیا چې دا کوم نور لیډران دي د پارټیو ول هغه یې له اسمبلۍ نه ورته باره کړه او هر لحاظ سره میدان د خالی کړه. نو تاسو خپله سوچ وکړو، تاسو موږ علاقې وده چې په ډېر اسماعیل خان چې او ټانک چې موږ الیکشن کوو او از مولانا صاحب سره نسبت له وجې یا جمعیت علما سره نسبت له وجې زه په ټانک چې الیکشن ګټم او مولانا صاحب په ډي خان چې الیکشن رہی دا خو او که بیخي عقل هم نه مني. نو په دې حوالې سره دا خو صرف د تاسو موږ خپله حل کړی ځکه تاسو ته ما مثال درکړی. تاسو ته معلومه ده چې په 400 چې بلکې کراچۍ تاسو چې د تحریک انصاف ممبران په حواله سره سوچ وکړو بلدیاتو چې د دغو چې دا کوم منتخب امینیز دي دغو بلدیاتي الیکشن چې د یونین کونسلو انتخاب باندې ضمانتونه ضبط شوي دي او 6 یا 8 میاشتې کېږي. نو دغه خلک په ان باندې قومي اسمبلی ته څرنګه راغله؟ به هر حال فارم 45 فارم 46 اوس هم الیکشن ویب سایټ باندې چې کوم راغلي دي تاسو به ډېر ځای داسې ووینو چې هلته به تم امپریشن نه هلته به دستخط نه. نو دا ټول شیان دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب په ضمني انتخاب شي روسي او کنه ذاتی طور باندې خو زه په دغه شي باندې خبر یم چې د خپله د ضمني انتخاب خیال نشته. نو نور خو پارټۍ به فیصله کوي، پارټۍ چې کومه فیصله کوي. جی جی اچھا مطلب دا کنفرم کوي چې خیال نشته. مولانا صاحب خپله اراده خو نشته ذاتي طور باندې د ضمني انتخاب ولا نور خو پارټۍ مشاورت ته چې چا باندې الیکشن کوي چوکې کوي دغه به پارټۍ فیصله